السلام علیکم. څه غلطیانې زمونږ د عوامو، څه غلطیانې زمونږ د کلي د ډاکټرانو جنرال پریکټیشنر چې ورته موږ وایو، زما په شانتې چې کوم دي زمونږ عوام ورونو یو دا غلطي کوي چې کله د دوی په لاس باندې درد شي یا په سینه باندې بوج شي نو راشي ورته زما د بي پي لږه چک کړه. نو که فرض کړه زور له بي پي چې کومه د هغوی غرض دی چې زما بي پي های شوې ده او زما د لاس باندې چې را درد دی نو دا د زړه درد چې دی دا د بلډ پریشر د های کېدو په وجه باندې دی. دا یو خبره ورونو یاد ساتئ چې که ستاسو کله هم په ځان باندې لکه دا ټینشن وي عموما، خو که ستاسو کله هم په ځان باندې د زړه شک راځي نو د هغې دا مطلب نه وي چې راته د راشي او ته د محمد زمان له راشي یا د محمد زمان په شانتې بل یو کس له ورشي او هغه ته وایي چې راته زما بي پي چک کړه. که فرض کړه د های نو دا راله راکوزه کړه. که تا ته انجای نه وي نو هم ستا بلډ پریشر راغورځول نه دی په کار، او که تا ته اټ اټیک شوی وي نو هم ستا بلډ پریشر راغورځول نه دی په کار. تاسو ته ورونو یا موږ ته چې کله اټ اټیک کېږي نو د دې مطلب دا نه وي چې دا موږ ته د های بلډ پریشر په وجه باندې کېږي. د دې مطلب دی لکه موږ چې یو ګاډی د عمر په لحاظ څخه هغه هارټ اټیک نه چې کومه اکسیډنټلی مطلب راشي په کوم عمر کې راشي، هغه هارټ اټیک نه کوم چې 50 45 60 سال کې راشي دا هارټ اټیک خبره کومه. د دې مطلب دی لکه چې موږ د یو ګاډي د ټیرونو خیال نه ساتو، موږ په هغې باندې اوورلوډ هم چلوو، موږ په هغې باندې سپیډ هم وهو، موږ د هغې په روړه کې د هغې خیال هم نه ساتو او هغه موږ ډېر زر کمزوري کړو. چې هغه موږ ډېر زر کمزوري کړو نو دلته پنچرې به شروع کړي یا موږ ته ډس کوي. نو د دې ډس په دوران کې ضرور نه چې په دې کې باندې د بره نه لوډ وي، د دې پنچر په دوران کې ضرور نه چې په دې باندې د لوډ وي، بلکې دا موږ کمزوري کړی د مخکې نه. نو دا په عام حالت کې په ولاړه باندې هم اکثر دا تش شي. هم په دغه طریقه زموږ سره هارټ اټیک هم وي، هم په دغه طریقه زموږ سره انجای نه هم وي چې ضرور نه ده چې تا ته کله دا کېږي نو په دغه وخت کې ستا بي پي های وي، بلکې د دې مطلب دی چې تا مخکې د دې خیال نه دی ساتلی نو اوس په نارمل حالت کې هم تا ته انجای نه وشوله، سټیبل انجای نه تا ته وشوله یا تا ته هارټ اټیک شوی دی. په دغه دوران کې بي پي چک کول هسې فضول کار دی. که ستاسو په ځان باندې دغه شک وي نو په دغه دوران کې ځان ډایرکټ کارډیالوجست ته ښایي چې هغوی تاسو ته ایکو ای سی جي ای ټي ټي چې هر څه هغه مناسب ګڼي هغه د هغوی کار دی. د کلي ډاکټر باندې په دې غرض بي پي چک کول چې هرګینې که زما بي پي های او دی ما لره وغورځوي نو خپل مرګ له دعوت ورکول دي. اوس هغه ملګرو دپاره چې کوم کلي کې پریکټس کوي او هغوی ته دا معلومات نه وي داسې کار د بچیانو چې تاسو ته به ښه پته وي، بلکې دا خبره زه د عامو خلکو دپاره کومه چې دماغ زموږ سره الله تعالی جوړ کړي نو دی په دوو حصو کې داسې تقسیم کړي دي په نیغه باندې. یو ته ویل کېږي رایټ هیمسفیر، یو ته ویل کېږي لیفټ. یو ګس طرف ته حصې تقسیم کړې ده، یو ښي طرف ته تقسیم کړې ده. بیا خپل منځ کې دا په څلورو پورشنو کې په دغه طریقه باندې تقسیم کړي دي او دا د بل طرف ته په څلورو پورشنو کې تقسیم کړي ده. الله تعالی خپل پوزیشن د هر چمبر پکې خپل رول دی. د پالش خبره ته کومه او د اټ اټیک د دواړو خبره ته هم په دې خبره کې چړمه. یو طرف ته دا په څلورو چمبرو کې تقسیم کړي دي او بل طرف ته دا یو رایټ طرف دی یو ښي طرف دی. بل طرف ته فرض کړه موږ زړه ته راشو، دا زموږ سره فرض کړه زړه شو ګراس خبره ته کومه. نو د دې هم څلور چمبرې دي. یو خانه د مطلب دا لیفټ رایټ اټریم شو، دا رایټ وینټریکل شو، دا به لیفټ اټریم شو او دا لیفټ وینټریکل شو. په دې طرف باندې وجود ته ان راځي زړه ته، په دې طرف ته وځي دې ځای کې پړپوس لور کې پیپړې واپسې کې دې طرف لور کې او دې ځای نه بیا برازي سیستم ته هغې برخیږي. د دې ورونو د وینې تقسیم چې کوم شوی دی زما دا خبره دی عام او خاص ټول سیل مینه واوري. د دې دواړو د وینې تقسیم په دې طریقه شوی لکه څنګه چې د یو بوټي د پاڼې مطلب په دې کې غټ رګونه دي، بیا د هغې نه واړه رګونه. تاسو د بوټي پاڼه به لیدلي که نه په دغه طریقه باندې دا شوي نري رګونه په دې طریقه باندې دا شوي. که دا د زړه دی دلته مطلب د دې ځای چې کومې اټه وتري نو دا په درې حصو کې تقسیم شوی ده په دماغو کې، هغه جدا خبره ده که هغې په سیزو په دغه طریقه تقسیم شوې ده. او زړه ته چې کوم راغلی د کارونري اټري نو هغه د دې څنګه راستنه شوی لیفټ طرف ته ځان له کارونري اټري راغلی ده او رایټ طرف ته ځان راغلی. خو د دې او د دې د دواړو تقسیم هم په دغه طریقه باندې بلکې په ټول وجود کې هم په دغه طریقه لکه څنګه چې د پاڼه کې دا رګونه په دغه طریقه باندې شوي دي. اوس چې کله موږ ته اټ اټیک وشي یا پالج وشي زه به ترې پالج خبره راونیسم. پالج یو انسان ته وشو په نارمل حالت کې ورته وشو سلام شو چې د کېناستې شي ښه د دې بي پي نارمل ده، خو د پالج دوه قسمونه دي. یو ته ویل کېږي اسکیمیک سټروک او بل ته ویل کېږي هیمریجیک سټروک. په اسکیمیک کې زموږ سره رګ کې بلاکیج راشي او په هیمریجیک کې زموږ سره رګ وشلېږي، رګ پنچر شي. اوس تا په دغه وخت کې بي پي نارمل هم کېدی شي، په نارمل بي پي به تا ته وشي او دا تا ته په های بي پي کې هم کېدی شي، دا تا ته په لو بي پي کې هم کېدی شي. خو چې څنګه دا وشي نو زموږ په دې وجود کې دفاعي نظام دی. زه بار په دې ویډیوګانو کې وایم چې هغې ته ویل کېږي سمپاتیټک او پیراسمپاتیټک اټونومیک نرو سیسټم دی. چې څنګه دا وشي چې فرض کړه د دماغ په دې ځای کې یو رګ راغلی دی او په دې ځای کې رګ بند شو یا بلاک شو، دې ځای ته فرض کړه اینه نه راځي نو پیراسمپاتیټک سیستم داخل راشي چې زما څخه لکه موږ چې یو پټي کې موږ اوبه خور کوو او هغه ځای کې تیر ته اوبه نه رسېږي نو موږ څه پکار چې موږ په هغې باندې پریشر سیوا کوو اوبه پرې لږ ور ډېر وکړو. داسې ده په دغه طریقه یا فرض کړه د زړه په یو ځای کې رګ تنګ شو او هغه ځای کې دې ځای کې اسکیمیا وشوله نو په دې ځای کې د سمپاتیټک سیستم ته پته ولګي نرو سیستم چې زما نه دې ځای کې د خولي مري نو اټومیټک که ستا بي پي کمه وي دا به په ریاض کېدو باندې شروع کړي، دا به ریاض شي او دونه به ریاض شي چې دا خپل کوشش دا کوي چې دا کوم څیز زما نه د اکسیجنیټډ بلډ د وجې نه یا د نیوټرنټس په وجه باندې د ځای ته اسکیمیا وشوله چې زه د ځای ته سپلای بحال کړم. دا اټومیټک سیستم دی. الله تعالی په انسان کې قدرتي اټومیټک سیستم جوړ کړی دی. نو که کله فرض کړه مطلب ماته یو سړی راغی واته اټیک شوی دی تاسو لکه دا خبره زما د عوامو دپاره هم ده او دا خبره زما د پریکټیشنر کشرانو دپاره هم ده
د عوامو دپاره دا ده چې که ستاسو کور کې چا باندې زړه شک راشي هغه ته هارټ اټیک شوي او تا د کلي ډاکټر راوښود او هغه ته ته وایي چې هو د بي پي زیاته ده او هغه ته فرض کړه معلومات نه دي پکار چې ورته ووایي چېرته د بي پي مسمه چې بس ټیک شول هارټ اټیک دی هغه ته وایي چې او دی یا فالج دی او یاره زما په شک دی بي پي زیاته ده او زیاته ده بس ورته ټیک شو زموږ هسپتال ته بوځو ډاکټرانو دپاره هم دا خبره ده چې که تاسو د بچو د هارټ اټیک مریض تاسو له راشي یا فالج چاته شوي نو په دغه وخت کې به د بي پي قدرتي دا به د خپل بچاو دپاره دا د وجود خپل دفاعي نظام دی چې دا به رس شوي وي چې په دغه وخت کې ته د بي پي رس کې دا به رس شوي او په څه وجه به رس شوي وي چې که د ده په زړه باندې دته هارټ اټیک شوي نو د ده د زړه ته د اینې را رسېدو کوشش به کوي چېرې زه د اینې دونه پرېشر څه ورکړم چې دغه ځای ځان سره ورکړم که دته فالج شوي اسکیمیک سټروک وي یا هیمریجیک سټروک وي نو هم د ده به بي پي رس شوي وي په دې وجه به رس شوي چې دا کم ځای زما ته د اینې د کمي په وجه باندې زما نه پاتې دی دا خبره کوي چې زه دغه ځای ځان سره کور کړم نو د 72 غنټو دپاره عموما که موږ دا هسپتال ته ولیږو نو ډاکټران خو وي بلکې د میډیکل دپاره دا خبره ده چې 220/120 mmHg که فرض کړئ دې نه زیات وي نو بیا را کنټرول کوي خو هغه زما د غونډې کس کار نه دی چې مطلب هغې زه را کنټرول کړم یا زما غونډې نور کشران چې زما کوم دي چې زما کوم ممزولي دي یا زما غونډې ډیپلومې وستل دي یا ورسره سم نشته دا د هغوی کار نه دی دا به په هسپتال کې کارډیالوجسټ کوي یا به په هسپتال کې دا نیورالوجسټ کوي نو دا مختصر غونډې پیغام مې درکو چې کله د چا په زړه باندې درد راتلو په ځان شک راتلو نو دا مهرباني کوئ صرف بي پي چک کوئ خو په دې نیت نه چې که زما بي پي زیاته وي او زه یې راوغورځوم که تاسو بي پي راوغورځوله په دې دوران کې اوس به څه کېږي لکه دې ځای ته اسم فرض که تا بي پي راوغورځوله دې ځای کې دا ځای بلاک دی او سیسټم زور کوي چې مطلب په دې ځای کې دې طرف په دې غاړو باندې نری نری اینې ورته رسکېږي د نورو ځایونو نه ورته راځي تا دې ځای کې اسم رګ تنګ دی اسکیمیک سټروک د دې ځکه فرض کړه تنګ د اینه نه سپلای کیږي چې اینه نه سپلای کیږي سیستم خپل کوشش وکړي چې زه د بي پي ریس کم او د غزیات ځان ورسوم او تا ول دې کې ستین ول نقصان سره تا ول سکس وکړه او ارث وکړه دا بي پي را ډراپ کړه چې را ډراپ د کړه چې دې پورې کوم اندرشن لاغي پاور به دې پورې پاتې شي نو د غزیات تاسو د اسکیمیک چې کم زیاده چې کم زیاده اکسیجن نه رسیږي او اینه نه رسیږي هغه ځای تاسو واکو نو تا د سړی د مرګ شپې تر مخامخ نورم یا د پیچید ګوت تر مخامخ کو یو سړی ته اټیک شوی دی او دغه بي پي ډیره زیاته شوبته نو سیستم بچ کی دلته لګیا دی اټونومیک نرو سیستم سمپاتیک نرو سیستم بچ کی خو کله کلی ډاکټر لستنو هي او دا نورم راغون کی د بي پي ولر ډراپ کی نو په دې دونه هاي پریشر باوجود هم د دې په دې کې اسکیمیا شوی د ځای ته اینه راسي نو کله کلی ډاکټر د پریشر بلډ پریشر وګورځي نو دا اسکیمیک دا ځای چې کم دی مطلب دې په دوبه خطرې هاي بي پي دا په دې کې پرس کې دوبه دې پورې رسیږي دې تر رسیږي په دونه بي پي کې نو که دا ول د بي پي وګورځي نو دا به دې پورې رسیږي دا دې پورې رسیږي نو څه بکیږي مطلب د په دماغ کې دغه ځای خراب و دا ځای به مسلمان نورم خرابېږي د ځای په ځل کې دا ځای خراب نو دا ځای به نورم نقصان کوي دا ځای نورم خرابېږي نو الله تعالی مکه د بچ کېدو جوګه هم وي نو چې د کلی ډاکټر یا زما غونډه کاسو له بي پي کډر وګورځي نو د بچ کېدو نه وباسي که فرض کړه د پیچیدګانو ته مخامخ کېږي نو د جنوي نو هم چې کله د ډاکټر د کلی ډاکټر زما غونډه کاس دا ولستن اوهي نو پیچیدګانو ته کده نه مخامخ کېږي هغه مخامخ کېږي دا مطلب مې د خبر اس کله داندې چې د کلی ډاکټران نه پیږي خو علم دریاب دی بلکې دریاب نه چې علم د کائناتو نم ډېر زیات غټ دی د دې خبرې مطلب دا دی چې تاسو په خپل ځان خیال وساتئ او کوشش دا وکړئ چې زمونږ 80% الحمدلله خدمات چې دي د کلی ډاکټران زمونږ لومبۍ پیشي د غریبانو خلکو په پاکستان کې د کلی ډاکټر سره وي نو هغه ته په دې قسمه کې سونو کې پرس او د دې قسم معلومات ته نه نو هغه به تاسو خدمت کول غواړي خو د خدمت په ځای کې به دغه نه دوکه کیږي غلطي به کیږي او هغه غلطي به تاسو لپاره یا به تاسو د ژوندۍ نه خلاصي یا به تاسو مستقل مفلج کېدو ته مخامخ کوي فرض هم جوړیږي چې دا خبر اړ یو د کلی ډاکټر ته ورسوي او فرض هم جوړیږي چې دا خبره هر یو فرد ته د معاشره ورسوي چې کپاس کوي کلی ډاکټر دا قسم غلطي کوي نو چې هغه ته چیرې بچو یا کاکا یا ډاکټر صاحب د بي پي مرغ ورځوا د زما د لپاره نقصان دی د سبا هسپتال کې ډاکټران کوي چې کله هم دا قسم کیسوي ډایرکټ هسپتال ته مریض رسوي محمد زمان له او نو د محمد زمان غونټ نور کشرانو له یا مشرانو له اجازه د نه غواړم د الله پامان